بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا مسائل دا ډیر وخت راسي په معاشره کې گردش کوي او دیل نمونه بدلیږي. یو زمانہ کې یو کپنی راووتله شنل کپنی به ورته وي، بیا بلا بیا بلا بیا بلا. چاوله د مفتیانو نوم ورکه، چاوله د تبلیغیانو نوم ورکه، چاوله د عالمانو نوم ورکه. مانا پرون د دې متعلق یو چا تپوسو کو چې دا CYT دی کس بلا دی او B4U دی. نو ما ورته په مختصرو الفاظو کې جواب وکړ چې دا خرغه دی کته بدله ده. دا ټول چې دې کې دا کم شرایط د اسرار مولانا لیکلی دی او داغی نے اغسطی دی سوک چه دے کپنی کے کار کئی نو دا دے ټول خلاصه دا چه دا سود دے او دا دے ټول خلاصه دا چه دا کاروبار حرام دے. زمونگا پا شریعت کے دو خبری دی، یو تا مزاربت ہوئی یو تا مشارکت ہوئی. مزاربت داوی چیز 1,00,000 روپی راوالما او دے اسرار مولانا صاحب لے ورکما چی بائی تو پا دے باندے کاروبار کوا، پا دے باندے مثلا غوامیخی اخلا، پا دے الوگان ٹماٹر اخلا او میاش دو میاشتے پس درے میاشتے پس با حساب کتاب کو کسو نا گٹے کڑے ونو آبا نیمو او کتاوانے کڑے و آگا با نیمو. نو دا ټولنا اولنی نکته په دې کې دا ده چې دوی وایي چې طالب دونه پرسنټ دونه فیصده منافع درکوي. نو اول خو دې ته منافع ویل نه دي پکار. کله چې پرسنټیج کېښودی شو، تقرر د مخکې نه وشو، په مزاربت او مشارکت کې پرسنټیج نه وي، هغه تاوانم کوي، هغه زیاتیږي هغه کمیږي. تا سره چې کله معامله وکړه د مخکې نه په پرسنټیج باندې، نو د دې بنیاد کې ښودلی شي په سود. په دې بینک کې یو نورې پیسې م ورکوي د زمیندارو ته، ایګریکلچر هغوی دا شرک دي هغوی دا شرک دي چې شپږو میاشتو پورې به سود نه وي او بیا د هغې نه بعد به سود شروع شي. نه ما ته چا ووایي چې دا خو شپږو میاشتو پورې پکې سود نشته، ما تا دستخط په سود کړی دی چې شپږ میاشتې پس زه سود ته تیار یم. نو که ته شپږو میاشتو نه ته دا پیسې مخکې داخل کړې ته د سود په ګناه کې رالي. دا کپنیانې که په دې کې مولیانو پیسې داخلي کړي دي او کامیانو پکې داخلي کړي، که خلقو پکې داخلي کړي دي او که بدو خلقو پکې داخلي کړي دي. ما ته کې په دا خبره هم را رسېدلې ده چې ما لکه کس ما ته دا خبره کړې چې ستا بعضو موریدانو پکې هم پیسې داخلي کړي. نو مونږ ته نه دی ویلي چې ستاسو ناروا کړي. مونږ موریدانو کې ګیره خریل هم شته، نو مونږ ته ویل چې ګیره وخورئ. سر تور سر هم پکې شته، نو مونږ ته ویل چې سر تور کوي. خیال کې مراد نو دا خو دا وی او خپل کمزوری ده. نو دا سه مکو چې د خر په ځای کولال دا غي. یو سړی غلطي وکړه، ماته یو کس وی چې د مجلس تفلانې کس راځي او هغه خسړی نه دی. نو ما خدای بندانو د ناخسړی دی، خو د مجلس په برکت به خدای خسړی کی کنه. او چې ناخه دی نو شکر پی وباسه چې د مجلس تراغه او نه په دې مجلس کې مونږ د ناخطوب خبرې کوو، د خطوب خبرې کوو، دا خبرې کوو چې بل ته خیر ورسیږي. نو دا څومره شرایط چې د مولانا صاحب لیکلي دي دا ټول چې کوم نه ناجایز دي. نو که په دغه کپنو کې چا هم پیسې داخلي کړي نو کنن کېږي، نو سبا ته مه پرېږدئ، خپلې پیسې ترې راواخلئ. آقا د ډبل شاکار به د سره وکړي. دا ستاسو د خپلو پیسو نه تاسو له دا پرسنټیج درکوي. نو بس بیا به څه ورځې پس
پرسنټیج بند شي خلق به مرک شي. زما په دې دغه کې چې کوم دی دوستان دي د ډیری جولګرام کې نو هغه یو وی ما پکې 15 लाख روپۍ داخلي کړي. ښه عالم هم دی ښه پوه هم دی ښه قابل هم دی ښه نیک هم دی بد هم نه دی. مړه وی یو میاشت کې 50,000 روپۍ راکړي. ما چې دا خو تیار کار دی 2 تنخواګانې مې شوې. وی په بله میاشت کې 45 که 47,000 روپۍ راکړي. وی په درېیمه میاشت کې 40 یا که نه اوس دا فکر رانه هیر دی خو مطلب دا دی چې داسې کله زیاتې کله کمې دا بیا شو کوله چې ګنې دا پکې مونږ ګټه ډېره وکړه دا مو ګټه کمه وکړه. وی ښه وه په څلورمه میاشت باندې سړي سره د پیسو نه غیب شو. د هغه د پیسو نه 1.5 लाख روپۍ دله واپس ورکړې نورې یوړې. بل کسو وی زما دا خو لا لږې وي وی زما د ماما نه 56 लाख روپۍ یوړې. 56 लाख روپۍ تاسو خیال ته راله هغه پیسې داخلې کړې وي یو میاشت 1 लाख ورکړې بل 1,20,000 ورکړې بله میاشت 1,10,000 ورکړې او په څلورمه میاشت باندې فر یفر فرار ہونے میں کامیاب. دا ټول ډوک پوک دی. دا خلک زمونږ د غمه خوب نه ورسي. په ګاونډ کې ستا سړی د لږې مړ کېږي بربنډ دی د اختر ورځ پې څنګه تېرېږي او تا سره یو سړی ښه کوي او راپاسي بلکل چې په دې کې هېڅ څه وانخلئ لږ یې وګټئ خو حلال یې وګټئ. دا وایي چې په دغه اکاونټونو کې چا پیسې جمع کړي هغې د 2 کالو مخکې نه دا یې بله د ناروا خبره پکې قیمتي راووته خبره 2 کالو پورې هغه پیسې واپس هغې نه ورکوي. نو الله ستا د پلار پیسې دي ته نه ورکوي. ما پیسې داخلې کړې ما ته اختیار ده چې زه کله راغلم زه ستا په کوټه کې خو نه یم راغلی نو چې نه ورکوي نو دی د نارواوالي یو بله وجه راووتله. نو بیا به دا اوس ده خو تپوس په بل انداز باندې کړی دی ملګري ښه تپوس یې کړی د دا تپوس کړی چې دا سړی به اوس څه کوي نو که ډېر تاوان یې پکې نه وي نو راودې باسي. ما داسې اورېدلي دي چې دوی اول ځل پیسې څونه وخت پس راوباسي 2 میاشتې پس راوباسي نو 20% ډسکاونټ کوي کټ کوي به درنه او که داسې 6 میاشتې پس راوباسي نو بیا ډسکاونټ نه بیا پیسې درنه نه کټ کوي. نو که پیسې نه کټ کوي نو راوې باسئ او که نه تاوان درله لږ غونې کوي نو خیر دی ودي کې خو د حرامو نه پې ځان بچ کا او که نه ډېر تاوان کوي او ته یې نه شي برداشت کولی نو بیا د هغې نه ښه دا ده چې لږ انتظار ورته وکړه چې کوم پیسې پې تا ته میلاو شي هغه خیراتي که او دا خپلې پیسې ځان سره کېږه.